صلات حاجت زمونږ او ستاسو دپاره پیغمبر علیه صلات وسلام په هره موقع باندې داسې عمل ښودلی دی او داسې خبرې او داسې ذکر یې ښودلی دی چې په هغې باندې مونږ عمل وکړو انشاءالله العزیز په یو وخت کې به مونږ ته هېڅ قسمه مشکلات رانشي. لکه مونږ ته څه حاجت پیښ شو او مونږ ته څه مسله پیښه شوله او مونږ د الله تعالی نه په هغه طریقه باندې وغوښتله چې کومه طریقه مونږ ته زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلې ده، نو الله جل جلاله به انشاءالله هغه مسله هغه حاجت د خپلو خزانو نه برابر کړي او مونږ به پرې پوه هم نشو. دې وجې نه د صلات حاجت 2 رکعته مونځ دی. که یو بنده څه ضرورت او حاجت پیښ شي او دی ودرېږي 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړي او په هغې مانځه کې لکه هر صورت چې وایي دا دغه پکې نشته تخصیص، هر صورت چې ویلی شي دی او بیا د سلام ګرځولو نه وروستو درود شریف ووایي او بیا مثلا که الحمد وویله ډېره ښه ده، دا هم بهتره ده. او د هغې نه وروستو دا کلمات یې وویې چې دا حدیث مبارک کې راغلی دی: لا اله الا هو الحلیم الکریم، سبحان الله رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمین، اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین. حدیث مبارک کې راغلی چې دا کلمات یې ووې او د دې نه پسې د خپل حاجت دعا وغوښتله، الله جل جلاله به ضرور د ده دعا قبلی او هغه حاجت به الله تعالی د ده پوره کوي. خو چې دا کلمات د دې صلات حاجت نه وروستو ووایي. دا کلمات دومره ګران هم نه دي، په کتابونو کې الحمدلله د دې ذکر راغلی دی او د دې ذکر حدیث مبارکو کې شته. تاسو بیا هم دې ته غوږ کېدی شاید چې د دې نه هم تاسو دا یاد کړئ: لا اله الا هو الحلیم الکریم، سبحان الله رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمین، اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین. بار صورت دا صلات حاجت د پاره مختصر طریقه وه که دا انشاءالله مونږ او تاسو روزانه دا مونځ کوو او خپل حاجتونه الله تعالی ته وړاندې کوو، نو د غیبي خزانو نه به انشاءالله الله تعالی زمونږ حاجتونه برابروي او پوره کوي. به هېڅ قسم حاجت به زمونږ مخلوق ته پیښ نشي او مخلوق ته به رانشي. مخلوق زمونږ حاجت هم نشي پوره کولی او مخلوق که زمونږ یو حاجت پوره کړي نو نورو حاجتونو به ته به راته دروازه بنده کړي او الله تعالی نه چې مونږ غواړو نو هر ټایم چې مونږ غواړو الله تعالی په هغې باندې خوشحالیږي، الله تعالی په هغې باندې راضي کېږي او الله تعالی مونږ ته راکوي هم. نو الله تعالی دې مونږ او تاسو ته د دې توفیق هم نصیب کړي. رمضان مبارک دی، د دې نه علاوه د صلات اشراق اهتمام هم کوئ چې لکه صلات اشراق وکړی شي. ګوره 2 رکعته مونځ د نور ختو نه پس چې دا د حج او د عمره ثواب لري. د حج او د عمره ثواب دا څونه لویه خبره ده، دا 2 رکعته مونځ. بیا په رمضان مبارک کې د دې نور هم ډېر ثواب دی. ماښام چې روژه ماته کې نو مونځ وکې نو د مانځه نه پس 4 رکعته صلات اوابین کوئ. دا خلک اکثر داسې وکړي چې بس منډې وی سنتو کې او بیا مطلب دی چې زر زر خپل کور ته ځان رسوي. نو دا د رمضان مبارک میاشت که دا صلات اوابین مونږ وکړو، بیا دغه شانته د ماسخوتن مانځه نه پس دا تراویح وکړو. دا تراویح یعنې دا عمل مونږ جاري وساتو، تهجد وکړو او بیا پېشمني ټیم کې پېشمني کې پاسو تهجد 8 رکعاته وکړو، 10 رکعاته وکړو. نو الله تعالی به مونږ ته په دې باندې ډېر لوی ثواب راکړي. الله دې مونږ او تاسو ته توفیق راکړي.